د ذی الحجې د میاشتې سره متعلق یو عمل مستحب عمل داری چې وی چې د کومو خلکو د قربانۍ اراده ده نور خلک نه ښه صرف هغه خلکو چې یا قرباني اغستې ده یا به اخلي یا به کوي قربانۍ اراده شته نو د هغه سړي او زنانه دپاره پکار دا دي چې د ذی الحجې د میاشتې نه یو ورځ نیمه وړاندې خپل نوکونه ویښته سر سنت دا برابر کی او بیا چې ذی الحجې میاشت وښي جندې له د ګوتې نه وړي او چې کله ذبحه د قربانۍ وشي نو بیا که نوکونه کټ کوي که برید اخلي که دارنګې سنت اخلي نو بیا دې والي نو دا مشابهت راغی د حاجیانو سره او په دې باندې الله پاک ډیر لوی اجر ورکوي او مستحب عمل دی نو دا ځان سره واورئ چې کوم حضرات چې د هغوی قرباني شته قرباني به کوي نو هغوی دې د 27 تاریخ په ورځ باندې دا نن سیم دی 24 دی نن 24 تاریخ دی که نه نو 25 26 23 27 زمونږ 29 دا یو کم دیرشم راځي که نه د ذی الحجې نو د 27 تاریخ نه مخکې یا په 27 باندې د خپل اغزان برابر کی صفائی دی وکي نکونه دی کټ کی او دارنګې چې کوم دین سر سنت دی وکي بیا دی نه کوي او چې کله بیا ذبحه وشي قرباني وشي د هغې نه بعد دی وکي دا مشابهت د حجاجو سر راغی الله پاک په دې باندې ډېر لوی اجر ورکوي مستحب عمل دی دا وکوي ښه الله دې موږ تاسو ټولو ته خیر راکړي دعا وکوي الله دې زموږ نه رضا شي دا سبق دی الله قبول او منظور کړي الله دې ټولو بیمارانو له